ګورئ یو صاحب تیر دی او داسې صاحب تیر دی چې د هغې په کتابونو باندې علما شرح لیکي د هغوی په کتابو او دا شرح چې څوک ولیکي ځان دپارې عزت ګڼي چې ما د دغه صاحب د کتاب شرح وکړه مولانا روم رحمت الله تعالی علیه یو څوک تیر دی او دا هغه ډیر کتابونه دی یو کتاب دا هغه دی مثنوي شریف الله په ذات باندې قسم چې انسان دا وګوري د انسان دنیا بدلی انسان د الله او د هغې رسول په طرف باندې متوجه کوي داسې کتاب یې لیکلی مثنوي شریف دی و عالم تکړه عالم بهترین مدرس د زمانه صاحب څوک ولی څوک شمس تبریز رحمت الله تعالی علیه یو ورځ د متعلق دا خبره راځي مولانا روم رحمت الله تعالی علیه ډیر لوی صاحب په خپل باندې ولی دی په خپل باندې څوک تیر دی وی چې هغه مبارک یو ځل په مخ کې دربارونو کې به وسم تاسو چرته لاړ شئ داسې غټ غټ تالابونه دي او خلک هغې نه اودسونه کا چرته مانکي شریف صاحبانو لتلي هلته یو تالاب دی داسې نورو ځایونو کې غټ غټ تالابونه یې لس په لسه باندې دا د پلیتې په غورځېدو باندې دا نه ګنده کېږي دا په حکم د روانو اوبو کې دي نو خلک ورته کیني شیخان صاحبان او هغې نه اودسونه کا داسې یو تالاب په غاړه باندې ناست دی طلبه کرامو ته تدریس کا څوک مولانا روم رحمت الله تعالی علیه چې په کثرت تعداد باندې د کتابونو د خو کتابونو مصنف دی مؤلف دی شمس تبریز راغی ولا د چرچا د علم چرچا هغه یا اوریدلې وه دغه ولی د خدای دوست د فقیر د مبارک درسګاه راغی کتابونه ورته پراته دي دا خبره واورئ شمس تبریز ورته وایي فارسی کې این چیست مولای روم ته فرمایي دا څه شی دی دا تا مخې ته چې پروت دی مولای روم ورته فرمایي دا خو یې نه پېژانده د روحاني قوت خو نه ورته معلوم مولانا روم ورته فرمایي این آن علم از که تو نمیدانی هغه ته خو فقیر ښکاره کېده ورته یي چې دا هغه علم دی چې ته په دې باندې نه پوهېږې ورته یي یعنی چې کوم د علماو علم دی تفسیر حدیث این آن علم دارت کی تو نمیدانی دا هغه علم دی چې ته په دې نه پوهېږې زه خپل کار سره کار ساته ګرځه وی چې ده دا کتابونه راوخیسته ټول یې له تالاب ته ګزار کړه څومره هم چې وو دی مبارک مولانا روم رحمت الله تعالی علیه ډېر سخت خفه شو په دې باندې چې دا خو زما په لاس باندې لیکلې نسخې وي د زما د آباو اجدادو کتابونو دا یې څه وکړه زما علم د ضایع کړه داسې هم څوک کوي ډېر خفه شو په هغې باندې لږ ساعت پس دغې تالاب ته شمس تبریز مبارک کوز شو هغه ټول کتابونه یې راوخیسته واپس چې غرب یو لور کوي څنډل ګډ تر اوچت شو چې کله مخې ته ورته کېښوده چې هم دا والا مولانا روم ورته څه فرمایي این چیست دا څه شی دی ورته یي دا دی ورته فرمایي این آن علم از که تو نمیدانی دا هغه علم دی چې ته په دې باندې نه پوهېږې ورته یي بس چې کله شمس تبریز نا مقام و مرتبه پته ورته ولګېده آیا چې ارڅ پرېښودي که نه او د مبارک په مریدۍ او د مبارک په هغه کې راغلی دی نن هم دی مبارک د هغه مبارک په مریدۍ کې اشعار لیکي مولانا روم بیعت یې ترېنه وکړه د ده په مریدۍ کې راغی او چې کله دی کمال ته د شمس تبریز په صحبت باندې مولانا روم کمال ته کله ورسېده نو په خپل یو دیوان یې دی او مرشد پاک د پارې لیکلی فارسی کې اشعار دي نو په هغې کې دا شعر ولیکه مجبور شو مولوی هرگز نشد مولای روم مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد چې مولای روم با هر کله مولانا نوی جوړ شوی چې تر څو پورې شمس تبریز غلامی نوی کړي دا نن که زه مولانا یم او څوک راته مولانا روم رحمت الله تعالی علیه وایي دا د شمس تبریز رحمت الله تعالی علیه سره د تعلق د وجنه هغه سره د صحبت د وجنه هغه سره د ناستې د وجنه هغه سره په ارادت او په مریدیت کې د راتګ د وجنه نن زه مولانا روم رحمت الله تعالی علیه باندې یادګم دا هغه خلک دي
چې ستا نظر با ظاهری په پاڼو باندې لګي، ستا نظر به ظاهری په کتاب باندې لګي، خو الله په فضل باندې او دا کرامت رب ولور کړی چې د دوی نظر د الله په عرش باندې لګي. دا یاد